ننم درته ویم چې په حلالو کې څومره برکت دی. مونږ خلق خو په دې سوچ کې یو چې مال ډیر پیدا کو، دې ته نه ګورو چې دا مال په حلاله ګټو که په حرامه ګټو. او شیطان مونږ ته دا خشته کړي، دا مردار او دا حرامه، دا مونږ ته ښکلې ښکاري، خشته ښکاري او ډېره ښکاري، برکت به پکې نه. دا ذهن کې واچوي، دا به وځي خو په خرابه لاره به وځي، او یا به تا نه پاتې شي، ته به ترې ځې، په منډه به ترې ځې، په یو درز به ترې لاړ شي، ته به په تمې چې مال خو مې ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی، په یو درز به دنه لاړ شي. چې مال حلال وي، لږ وي، الله به د خوشحالي په ژوند کې به د برکت وي، په دې رزق مال کې به د خدای پاک برکت اچي. زموږ د دین په دې کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی د ټوله دنیا پیژني، مشهور دی، ماشومان هم وایي د بخاري شریف ختم دی، او بخاري شریف او بخاري شریف. دا چې کوم عالم لیکلی دی هغه ته به امام بخاري وي، په دې وجې دې کتاب ته بخاري شریف وایي. او امام بخاري ورته په دې نسبت وایي چې دی په بخارا کې پیدا و. بخارا په ازبکستان کې یو لوی ښار دی، زه ورته تللی، د تاشقند نه ګاډي ځي بخارا ته، نو سمرقند لار کې راځي. دا سمرقند تقریبا په نیمه کې دی، د بخارا او د تاشقند تقریبا 4 غنټې په موټروی چې مزل وکړي نو سمرقند به راشي. بیا د سمرقند نه 4-5 غنټې مزل چې وکړي بیا سنګل روډو چې موږ پې تلو، نو بیا بخارا راځي. نو دی په دې بخارا کې پیدا دی، علم یې شروع کو، خدای پاک ته ډېر لوی عالم جوړ کو، یو متقی انسان ته الله جوړ کو، داسې شخصیت چې د هغه کتاب له د صحت په معیار کې یو ډېره لویه درجه ده، په ټولو کتابونو کې معیاري کتاب، او نن یې ټوله دنیا لولي. تر څو چې دا بخاري شریف چا ختم کړي نه، نو موږ ورته مولا نه وایو، عالم ورته نه وایو. او چې تر څو یو ښه د بخاري شریف نه ویلې، نو هغې جنۍ ته عالمه نه ویلې کېږي. د علم دارومدار په دې بخاري شریف دی. دا ولې د خدای دونه دغه ورکه برکت؟ وجې ډېرې دي زمارونو. یوه وجه یې دا ده چې دی وایي ما ته پلار ډېرې پیسې پرېښې وې، او د مور په اجازت هغه پیسې ما ټول د علم په طلب کې ولګولې. نن سبا پیسې څوک په علم نه لګوي. نن سبا مونږ سره چې څومره پیسه ده، نو مونږ یې په دې خپلو بچو لګو، خو د دنیا په تعلیم، د دین په تعلیم نه. دا بچې به مونږ نن په پېښور کې داخلو، ابټاباد ته به بوزو، لاهور ته به بوزو، مری ته به بوزو، په غټو غټو سکولونو کې به داخلو، او ښې ډېرې پیسې به پې لګو، خو د دنیا دپاره. اوس هم ستاسو ماشومان چې په سکول کې دی ته نه ګورئ څونه پیسې دي د میاشتې، او د لارې څونه، د ټرانسپورټ خرچه څونه ده، او د کتابونو څومره خرچه ده. په یو ماشوم د 3-4 5,000 نه واخله ونیسه، 5,000 اوس نشته، تر د 1,00,000 روپو، 2,00,000 15,00,000 روپو پورې خلک د میاشتې خرچې کوي. دی ولې پې کوي؟ د ده دا سوچ دی چې د پې د ولګوم، نو سبا به مې دا بچې غټ نوکر شي، د دې نه به زیاتې پیدا کړي. سوچ په ذهن کې دقه پروت دی. د دین د پاره مونږ په ماشوم 5 روپۍ نه لګاو. دا سوچ هم شته چې دا بچې د دنیا دا تعلیم وکړي، دی به غټ افسر شي، ډېرې به وګټي. څونه به وګټي؟ ډېرې. په څونه موده کې؟ په دې 50-60 کاله ژوند کې. او چې کم د دې ژوند د ختمېدو نه پس د قبر ژوند دی، د قبر نه پس د محشر میدان دی، 50,000 کاله ورځ، او د هغې نه پس نه ختمېدو والا زندګي ده. د دې بچي دپاره د هغې ژوند سوچ نه کوم چې زه دې په هغه ژوند کې افسر جوړ کړم، او هغه ژوند یې ښه. د دې سوچ والا کوم چې دا دنیا ژوند یې ښکلي شي، دی به غټه تنخوالي، دی به غټ افسر شي، د دنیا ژوند به ښکلي. څونه به ښکلي؟ دی خو چې فارغېږي د دې سکول کالج نه، نو د 25-26 سال نه مخکې و دې فارغېدی نه شي.
دی به سکول وی، د سکول نه پس کالج به وی، یونیورسٹی به وی، پی ایچ ڈی به کوي، دی به ایم فل کوي، دی به ایم ایس سی کوي، دی به ایم ایس کوي، دی به بی ایڈ کوي، ایم ایڈ به کوي، دی به ډاکټر جوړ شي. څونه وخت به پده لګي؟ کم از کم 25 سال واچوا، نو چې 25 د دره جون نه لري کې جون به سونه شپېتو یو کالونه خو نن زیات جون شته نه، دغه 50 کاله زندگی پاتې شوله چې ورسي، دغه 40 کاله زندگی پاتې شو چې لا ورسي، دغه 80 کاله زندگی پاتې شوله چې ورته ورسي چې دا تعلیم ته لري کې. نو د 80 کالو د جون د خشته کولو دپاره په د څونه پیسې ته لګي. لیکن وروستو چې د قبر زندگی دا ورشه د موږ پلاران نیکونه د هغې نه مخکې چې پکې پراته دي، کله به قیامت راځي دا د قبر جون، او د هغې نه پس د محشر جون، او د هغې نه پس بیا د آخرت د دوزخ یا د جنت جون نه ختمېدو. اوله نه خشته کې په هغې پیسې نه لګي. دا خو ته دې بچي سره ظلم کې، دې بچي سره ته زیاتې کې چې لږ جون ولا خشته کې، ډېر جون ولا نه خشته کې. جومات ته چې استاد له ماشوم راولې سپاره م ولا څوک نه دی. ماشوم اکثر پلار ته وایي بابا وی هغه استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه او نورو وړو له خو یې ورکړه، بیا دې جومات ته مه ځه بل جومات ته ځه، سپاره ولا نه د 50 روپو سپاره ولا نه په 100 روپۍ قرآن شریف ملاویږي، په 200 اوله نه جومات نه مفت هغې کې وایي سبق. او چې د سکول نه راشي نو ټیوشن دی ولا نیولي، مازدیګر نه پس ماښام نه پس ټیوشن لی لګي یا ټیوشن کلاس یې دپاره لګي، کوچنګ کلاسونه کېږي په پېښور یو ځای بل دی. لیکن خپل ماشوم له دی یو قاري ونه نیوه چې قاري صاحب مازدیګر ماښام راځه او زما د هلکانو دې بچو ته قرآن ښایه. غریب به نه 3-4 روپۍ تنخوا غواړي. موږ انصاف نه کوو د خپل ژوند سره، موږ د خپلې زندګۍ سره انصاف ونه کوو، د خپل ژوند سره موږ انصاف ونه کوو. الانصاف من نفسک، ما د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کوو. ما قسم په خدای بچی سره ظلم وکړ، زیاتې به ورسره وکړو. ما ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې دا ور واچوله چې بچی ګورې خر چې د خر نه کمې غوږ یې د پرې کولو دی. هغه تربور ته دی وګوره که نه، موټر کې ګرځي، لینډ کروزر کې ګرځي، بنګله دقسې به تم پیدا کړي. که دا دی ورته د تربیت تاول نه ورکړی چې ګورې بچی د بل پیسه خوړل مرداره ده، ګورې دې نه به ځان ساتئ. بچی حرام ګناه ده، ګورې لږ وخت به دې خشته شي، ډېر ژوند به دې تباه و برباد شي، حرامونه به ځان ساتې. که یو ماشوم تاله د کور ته پلیټ راوړه او ته د پلیټ کم دی هغه غلا کړی دی، قاشوغ یې د بل کور نه غلا کړه، پیاله یې د بل کور نه غلا کړه او راویړه، او ته دا کم دی دا مې بارو مونته او ښه مضبوط ته لګاو کړه، تا د چاوې کې کور ته راوړه، مرداره خوري، حرامه خوري. که د بیا غلا وکړه نو یاد ساتي. خو چې ته وایې زما بچی څونه هوښیار دی او صفت یې موږ وره پیاله یې راوړه، قاشوغ یې راوړه، بار جا، نو دی به سبا بل دی ډاکه کوي، بل دی به ډاکه کوي، بل دی به ډاکه کوي. که دا ماشوم ما ځان سره د ګوتې ونیوه او سار وختي مې جومات ته بوته امام صاحب لا چې کېنه ملاس د امام صاحب زما دی بچی او تم کېناسته قرآن شریف ته واغېسته، تام نفل کولو، دی بچی ته دې کتل چې دی قرآن زده کوي. دا ښه نه ده چې داسې چادر دې پیچولی سبا ته پوډري جوړ شي، سبا ته نشی جوړ شي. نن ستاسو د بچو نه نشیان جوړ شوي دي، آیسو والا جوړ شوي دي. پلار تم پته ده، مور تم پته ده، ولې راتو رات باچهی ده، راتو رات کروڑ یې وګټلي، 2 کروڑ یې وګټئ، 3 کروڑ پته راته شته چې ورشه په جیلونو کې پراته دي چې دا داغ پې ولګېد چې دا آیسو والا دی، د دې شرم نه مړه لس بنګلې جوړې کړه. قسم په خدای دا شرم دا آیسو والا دی، دا نشو والا دی. دی بار ملکونو ته نشه لیږي، دی پوډري دی، دا پوډر لیږي، دی یو ملک ته بل ملک ته عربو ملکونو ته دنیا دی تباه کړه. مسلمانانو کې فساد دی پیدا کړه، فساد فی الارض مفسد، په ځمکه کې فساد دی پیدا کړه. دا د چا د لاسه؟ دا د مور پلار د لاسه. دا بچی مونږ غرق او تباه کړ، د دې بچو مونږ تربیت ونه کړ. که دا دې ورته وښوله چې بچی دا ملک ستا ملک دی، ګورې دې ملک کې بغلا نه کوې، د ملک د خزانې نه بغلا نه کوې، دا مسلمان ستا رور دی. ګورې که سبا افسر شوې چې رشوت دې وانهلې، چې راشي زر ولا کار کوه، په منډه کار کوه. دنیا دې د بچي ښه کړه و خیر دې بله خیر.
صرف مونږ دې له لګیا دو چې پیسه پیدا کو په حلال یو که په حرام د حلالو برکت تاسو ګوره د دې امام بخاري نه چې دا دومره لوی سړی جوړ شو پسه ته جوړ شو امام بخاري وی پلار راته پیسې پرېښې ټولې مې ولګولې پسه کې په حدیثو باندې په حدیثو مې ولګولې او ما ته چې پلار کومه پیسه پرېښې وه یو پیسه پکې مشتبه نه وه حرامه خو څه کې چې شبهه پکې نه وه معمولي غوندې د حرامو داغ پې نه و اقا پیسې مې ټولې د رسول الله مبارک دا حدیثو په زده کړه ولګولې نو ورشه چې وفات شو نو د قبر نه خوشبویې روانې نن تاسو هم غر کې موږ هم د سره غر کړو زموږ رزق هم ستاسو دی موږ په ودونو کې ستاسو ډوډۍ خورو د دې خلکو موږ په خادو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو یو بل د یو بل خورو په دې مړو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو جامه هم ستاسو اغوندو که تاسو حلال کوئ زموږ ارسه به حلال که تاسو مرداره کوئ زموږ ارسه مردار دنیا په بل طرف روانه ده سکون نشته ټینشن دی ټول ټینشن دا سوچ وکړئ چې په حلالو کې کم برکت دی قسم دی که دا په حرامو کې ډېره زمانه مخکې مې یو کتاب کې کتل یو سړی ابن عقیل او په مکه مکرمه کې پاتې کېده هغه زمانه کې دومره دا رش نو نه دا ویزې میزې وې دا اوس چې کومې ویزې میزې دي دا خو دا تیل میلل ته پیدا شو دا خلک لاړل زموږ مشرانو به وی د عربو ملکونو خلق بدل تراتلل پر رجب کې نو خلقو به سره امداد په د سعودي خلق براتل پر رجب کې او د خلقو کړه به دیرو او خلقو به دا د سعودي عربستان به وته وي دا د عربستان سعودي عربستان خلق دي خلقو به سره په خوشاله مدد کو دلته تعاون به وسره کو نو بیا به بحری جت به انګوټ وي هغه کې بلاړه معلمان بدل تراتل ځان له اجان قتل ما سره به حج دي ما سره به حج دي ما سره به حج دي معلمان په خدای یقینو قدامه د مشرانو نوریدلی چې دا هغه خلک براتل خلک وو ته سیدان وي دلته به خلکو چندره غونډه کولای ورکو واپس بلار غربت ډیر زیات غربت ګاډي چې بتل د یو خار نه بل خار ته نولار کې به لوټ کول د حجیانو ګاډي به لوټ کړل او چې ارسه به ته واغښتل ما ته مولانا سربلن خان صاحب د خدای پاکو بخیله نوی کړي زموږ د باباجي دوستو ما ته وی ګاډي لوټ ک پیسې مونږ یو ځای کې پټې کړې وی ارسه مونږ ته چې نموت مرو وی موت مړ شي تاسو زموږ باندې ارسه واغښتل دا غربت ډیر زیات الته دا خدا تیل مل پیدا شو دا خلق مالدار شو دا خلق بتل دا ویزې مې دا قصې پیسې دا چکر نه وي دا ابن عقیل وی په مکه شریفه کې دیرو مې سوک مینو سوک مینو دیرو په مکه شریفه کې یو سپینګری سړی راغلی پستر ګلون او هغه سپینګری سړی امیل غشتری په بازار کې د مکې نه خلق تحفه تحائف وروړي سرو زرو امیل اته رخ شوی چې ته رخ شو ابن عقیل وی زما لاس تراغه چې زما لاس تراغه ډیر زیات ما ودا خو د زرګونو درهمو بلو پیسو امیل دې د سرو زرو شیطان راته وی خوندې کا بل خواراتا فرشتہ دلته ناستر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان دې دلته یو خوا شیطان ناست بل خوا فرشتہ ناست ګور دا چې کوم وخت ته ګناه کې شیطان وی کوا لیکن کستا خیالي بل طرف تر اړه راته چې ګوریونه کې ان للشیطان لمه بقلب ابن ادم وللملك لمه بقلب ابن ادم دا نیکیره طرف فرشتہ وی ال شابکوا ګناه مکوا او دا ګناه راته هغه شیطان مړاو کا توبه به وباس خلک نه وی لکه وی زما دا یو وړوي چې دا کارو کو بل نه وی چې دا کارو زړونه دونه دي زړه یو دی ابن عقیل وی چې د یو راته وی شابه بس خوندې کا د بلو پیسو مال دې بخپل وطن ته چې یو ځل خو به ذکر مال له پد سره دا بل راته وی چې نه پام کا ګناه یو پستر ګلون سړی اوس پینګری چغي وی خدای مو بخا زمانہ میل پروت دی که چا مونتی مال راکې
اے خدای مبخا زما لور دا زه چې حج لراتلم هغې لور مې پیسې جمع کړې وې په 1 روپۍ زما لور دلته ماشومانو ته سبق ښیي د قرآن شریف هغې وله څه تحفې تحایف ورکړې وې په 1 روپۍ پیسې جمع کړې زما لور دا چرګې خرڅې کړې دي چرګواګې خرڅې کړې دي په 1 روپۍ ځان له پیسې جمع کړې وې ډېر مسکین یم او لور مې مسکینه ده ما له دا پیسې راکړه چې بابا حج ته دې لاړ شه او مال امیل راوړه نو دا مې د هغې په هغه پیسو امیل اغشتې او رانه روک شو داسې په زارې غریب لګیا دی په حرم شریف په جومات کې په مکه کې چغې وایي زه چې اوس لاړ شم زما لور به سترګې نیولي چې پلار مې راغی د حج نه ماله به امیل راوړي او زه چې سامان وسپړدم د لور امیل به پکې نه لور به مې څه وایي خدای مو وخه کدا زما امیل په 1 روپۍ زما لور جمع پونچی کړی دا او ما ول د امیل په غشتې د خدای خاطر وکړه که چا مونتی مال خپل امیل راکې ابن عقیل وی چې د سړی دا چغې مې واورېدې او دا فریاد مې واورېده اړه مې نرم شو ما ور امرمنډه کړې بابا جی امیل نه خپته هغې راتار څو خو امیل مې ورکړه چې دا امیل ما مونترې ها دا خپل امیل نیوال بابا جی هغه وخت سره 1500 درهم یا روپۍ هر څه چې راوویسته چې ها بچې دا واله تا خو زما لور به ما ته په لاره کې ولاړی د امیل ته زما خو دې بیړه پار کړه مهرباني وکړه ما وی نه ما د الله دپاره کړه زه خو دا خو ستا امیل و ما ومونته او تاله مې درکړه دا ما د خدای دپاره واله او وروڼو ګورې همدقسې پکار چې شی کله ومونې که نه یو شی که هغه شی داسې وي چې که تا ته پته وي چې مالک ورپسې نه راځي مالک ته پته مو لګي نه راځي نو هغه ستا دی بیا لکه مثلا په دې لاره کې د ټماټر ومونځي نو که چېرته چاته پته مو لګېده چې دلته ټماټر باندې پروت دی نو هلک هلته د ټماټر پروت دی زمانه بس خپل کار وکړه یا په لاره ګنې پروت دی نو خو ټرک نه به پروت وي که نه یا وږې پروت دی نو دا که مالک ته پته مو لګي چې هلته مانه ګنې پروت دی مانه وږې پروت دی نه راځي ورپسې نو پروا نشته دا واله دا دلالتن اذنې خو که تا ته پته ولګېده که مالک پې خبردار شو راځي ورپسې نو دا به بیا محفوظ کې حضور پاک فرمای دا شی محفوظ کا بټوی بټوم محفوظ کا د بټوی مذهب محفوظ کا امنګه 1500 روپۍ نوټ یا 100 روپۍ په ځمکه پرتی زر پې خپه کېږي یو خوا بل خو ګوري چولی د مو که نه چې څوک نه لاس غلې غوندې ورښکته کړو 100 روپۍ راوباسو او زر یې جیب کې ومنډو 3 چغې ووښي طرف ته خدای مو بخا 100 روپۍ مې مونتې بل طرف ته 3 چغې مې ووالې چې دا په کوم کتاب کې دی شی مې و پردی مال مې و حرامه مې وواله نا چې دې ومونته د دې به هغې پورې تعریف کې وی به چې ما شی مونتې دی نښه پته ښایې په سوشل میډیا به ورکې په سړک دې مونتې دی اډو ته به ځې عمرزۍ اډې ته تنګي اډې تارچن اډې پېښور 400 چې دغسې خصوصکي نه به پروتې فلینکوچ نه ما یو غوټه مونتې را ما ته دې څوک وښیي چې ورکړه هغې پورې به د دې تعریف کې او په هغه طریقه به کې چې مالک ته ورورسي چې ستا غالب ګمان راشي چې باس مالک نه پیدا کړي بیا هم که امام صاحب مذهب څه دی که غریب نو په خپل استعمال کې راوستی شي که مالدار خیرات بکې ثواب به هغه ته بخې خو که وروسته مالک پیدا شو نو ورکې به مثل به ورکې یا قیمت ممکن دا شی شته د دنیا لرګي سیلاب راوړل په دې پردو پټو کې وغورځول دې سیند او هغه خلک ورپسې رالل چې دا زمونږ لرګي دي مونږ درته نښه ښایو مونږ پې لیکل کړي دي په دې لرګو دا نمبرې دي مونږ درته خپلې نمبرې ښایو دی به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیوه دا و دلته پیر تاریکې راغلي و پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیراو یو ظالم یو ګمراه سړی یو ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیوه د هغه دی ټوله خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښو چې ټوپ پې کړي چې چا به ونیو بس اوي د هغه دی او مارغه دی وایي که خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردې شی دی او هغې د خر بچي به وی
د جینکو متعلق وی جونه دي ګلونه دي بویاوه او ښکلاوه لکه ګل چې سړی بیه یو ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې هم ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وی جونه دي ګلونه دي وی بویاوه او ښکلاوه وی د خر بچیه به دا مولایان صاحبان خدای زمونږ علماو لم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسه لالو دی پرېږدو د شرې پیر تاریکي په منډه تښتېده بیا پته یې نه لګېده لمن ورپسې پرېده او بیا تښتېده یو ظالم سړی نو دلته به خلکو هغه چې کوم لرګي پراتو مړوي چرخو یو مارغو چې خدای دې بې خوباسه پردې شی دی دغه خونه غرقه شو بلا لرګي تیرا لل د کروڑونو روپو والله چې چا لرګي مونته دی وي دا خو مال خدای راکنه خدای راکه دا بس پلان کوچ نه بغوټه راوغورځيږي او ستا په زولیا کې به کله کرونه سي خدای راکه دا تسکه ابن عقیل وی عمل می ولا ورک صلی الله چې صلی الله حج خلاص شو ډیره موده په مکه مکرمه کې تیر کړه ما ویره بس دلته خو مې ډېر عبادت وکړ وخت مې تیر کړ زم خپل کلی ته کلی کې مې څوک شته نه پلار مور بچی واده خو کړی نه دی هېڅ نشته خو تربوران لرې خو شته وطن خو شته که نه کلی ته ده رالم جدې ته کشتی ته وختم چې روان یم په لاره کشتی غرقه شو دا پخوا به دا کشتی ډېرې غرقېدې کشتی ماته شوه او غرقه شوه او یو تخته باندې زه ناست وم په هغې مې ځان ټینګ کړ چپی واله 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 هغه تخته لاړه یو جزیرې ته هلته یې ونې پورې جزیرې پورې نښته دلته یې کوشم چې کوشم په هغه جزیره کې تلم هغې کې آبادي وه یعنې یو وتکلې د اوس هم جاپان بله جزیرې د انډونیشیا بله جزیرې د 100 نه زیاتې جزیرې د انډونیشیا ملیشیا او انډونیشیا وی جزیرې ته ورم کلي یو جومات و هغې ته ورننوتم جومات کې کېناستم خدای اوس بس په خپل کلي ته به ځم دې خلکو نه تپوس وکړم چې دا کوم وطن ته رالم کوم علاقې ته رالم جومات ته لاړم د مانځه وخت شو د بشریت برابر وم خلکو وی مونځ نه کې راکې میلمه مونږ له مونځ وی ورمخکې شو مونځ مې ورته وکړ هغوی زما قرات خوښ شو همغه جومات کې خلکو امام کړم هلکه به زمونږ امام مړ شوی دی او دلته زمونږ او ماشومان به راتلل هغوی ته مې سبق شروع کړ چې دین درځي او قرآن درځي دی باچا باچه بس خدای پاک هغه جومات کې مې رزق برابر کړ ډوډۍ به مې راکوله چای ډوډۍ هر څه راکول د هغې بچو ته مې سهار او مازدیګر ماښام سبق هم کو بس هغې مې ښه خوشحاله وو ما ورته مخکې مونځ هم کو هر څه برابر کړل وی راته چې وی چې استاد جي واده نه کې ما یې ولې نه کوم بشیر جانه واده نه کې دې کې څوک ست غواړي هلکه امینه دې کې څوک ست غواړي بغیر د بشیر جان بشیر جان وی واده 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 خو چې ولا ښځه وګورې نو بیا 15 ګزه وروسته ټوپونه وایي وی سلا به پې وکړو که نه هلکه سلا وکړو نه الوایا نو چا ورته وی هلکه مولوي صاحب واده نه کې واده ولې نه کوو یاره دلته زمونږ یو استاد و د دې جومات امام معذور او وفات شوی د هغه یوه لور ده ښه خشته ښکلې او زمونږ د دې ټولو ماشومانو جینکو ستا د قرآن ورته ښایي نو که دې خوښی چې همغه درته په نکاح کړو ډېره ښه نکاح وشوه ښځه وشوه نکاح وشوه چې نکاح وشوه هغه قوم ورلار څو کړل او دې د شپې کور ته لاړه خپلې بیبي له او بیبي ته یې وکتل هغه عامل چې د مونځ ته هغه بوډالی ورکړی هغه د هغه جینۍ په سینه پروت و دی حیران شو داسې هغه عامل ته نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ ګوري چې دا هغه دی که دا بل یو دا څه شی جینۍ ورته وایي څه ته عامل ته ګورې وایي د عامل ته ګورې دا څه ګورې وایي دا کوم ځای وایي دا خو ما ځان له لږې لږې پیسې جمع کړې وې یو روپۍ چرګې خرڅوه چرګ واګې خرڅوه د ماشومانو ته مې قرآن خودي به لګې راوړی زما یو بوډا پلار و بوډا پلار په دې جومات کې امام و حج له ته نه پیسې مې ورکړې نو ما ورته وی چې بابا ما له په دې میل راوړ دا راله هغه راوړ او بابا مې راته وی چې بچی میل لا نه روک شو په مکه کې نو ډېر خفه وم چې تا له به زه څه راوړم تا ته به زه څه وایم چې بچی هغه پیسې څه چې تا خو به هغه عامل ته سترګې نیولې وې نو یو ځوان زلمی و هغه مونتی و او هغه عامل یې ماله راکړ یاره بچی ډېر ښه زلمی و
که هغه زلمی خدای ماله په ګوتو راکه نو تا ورته ودومه ارمان که هغه زلمی دلته راغی یا ارسنګی ډېر نیک انسان دا عامل دی وی ما ته چې هغه زلمی زه یم دا ما منصف او ستا پلار له مې ورکړه ګوره چې سترګې خړې نه کړې حرامو نه زه سترګې واړولې نو خدای پاک وله همغه عامل په حلاله ورکوه که هلته یې پټ کړې وې بابا به خیر هم کولې ازار به م ورپسې مرداره به م وه نو چې هلته یې پټ کړې وې نو په ارامو د خدای په دشمنیو په ګناو او چې په حلاله شو نو هغه امیل هم وله خدای ورکړه او امیل سره وله خدای امیل والا هم ورکړه ښځه یې مشوه بچرجانه داسې نیکي کوه ښځې ډېرې دي او خدای وله امامتي هم ورکړه الله وله کور هم ورکړه د هغه بوډا بابا د هغه جینۍ کور او هر څه وله خدای پاک ورکړه حلاله کې چې رونو کم برکت دی زما قسم دی که په حرامه کې هغه برکت تاسو ته ما یو ځل نه دوه درې ځله دا خبره کړې خو بیا در یادومه په دیوبند کې مولا قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي دا که لګوم قاري طیب صاحب رحمت زما اوبه په خلکو له مو ورکړم ما له راکړه دی ویشي تقریر زه کوم اوبه په خلکو ویشي امیر پرېږده وه نو دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې دیوبند کې یو شاجیو دا سید چې ورته وایي سید نو هغه به ګیا خرڅوله او هغه ګیا چې به هغه خرڅه کړه نو کال پس به د دیوبند د مدرسې چې څومره استادان و عالمان هغې له به یې ډوډۍ کوله وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې شاجي صاحب هغه ډوډۍ به کلی وی هغې کې به څه غوښې نه وې هغې کې به چرګان او پولو نه نو ساده خوراک به وی قسم په خدای چې هغې کې به کم برکات و نو مونږ به د هغې برکت ته وجې نه یو کال د هغې انتظار کوو پوره یو کال چې شاجي ډوډۍ به کلی ډوډۍ چې به مونږ وخوړه مونږ به په دې خپل کې نورانیت محسوسوو ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکات به مونږ محسوسول لکه تاسو نه تپوس کوم چې ښکلی خوراک وخورئ نو په دې وجود کې تاسو خپل د دې وجود صحت خوشحالي محسوسوئ که نه او که ګنده خوراک وخورئ الټی به کوې مړه څه ګنده شی مې خوړلی دی الټی به درځېله خو دا څښو دا خوراک که نه دا مرداره و دا خوراک څښو دقه رنګې دا روح هم دی چې دې روح له دې خشته او پاک او حلال شی ورکه نو روحاني برکت بی او که دې روح لرې خراب شی ورکه نو روحاني نقصان بی مونږ به یو کال انتظار کوو چې د شاجي د ډوډۍ به کله راځي هغې کې داسې برکات و چې څو ورځې به زمونږ په روح کې د هغې هغه ټیسټ او لذت مونږ محسوسوو شاجي صاحب دا ډوډۍ به څنګه کوله ګیا به یې خرڅوله نو چې ګیا به یې خرڅه کړه نو هغه پیسې به یې جمع کولې نو هغه پیسې به یې په درې ځایه تقسیمولې یو ځای به هغه پیسې په خپلو بچو او خپلې ښځې له ورکولې یو کونډه ترورې وه یو ځای به یې هغې له ورکولې او دا یو حصه به ساتلې نو لږې لږې به جمع شوې نو کال پس به د دیوبند د مدرسې استادانو له په هغې ډوډۍ کوله حلاله به مونږ پکې برکت محسوسوو یو ځل یو تانهدارو نو هغه او شاجي صاحب کې به کمال دا چې پڼ به یې څنګه راوړه د ګیا نو چې خلکو به پې جګړې کولې ځکه هغه به اعلی ګیا راوړله او ډېره به یې راوړله نو او خاص ریټ یې نو تانهدار صاحب چې چا به لومبۍ لاس کېښود ګیا به هغه باندې خرڅوله تانهدار صاحب راغی او بوډا دا ګیا نن مونږ کړی اوس هغه یې وړ چې یو ویړه پیسې ورنه کړې ماسخوتن چې تانهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وی دا ګیا دې کم دی اخیستی را وی دلته یو بوډا دی د هغه نه وی دا خو اس نه خوري اس ته کیر بویې کې او اس ته سر اوسنډې اوچت شي ها دا خو هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي او دا هغه قانون خدا دی چې چا لومبۍ لاس کېښه او ګیا ورشه راولې هغه بوډا پولیس یې ورپسې ولېږل وی دا ګیا کې رسا چولې دي اس ته ګیا چې ګیا نه خوري ګنده شي خرڅی څه څښه بوټې دې پکې اچولې دي ورته وی تانهدار صاحب څخه بوټې نه ډېره ښه ګیا ده خو پیسې یې دې نه دي راکړې پیسې راکړه اس به وخوري
دوانې به کا نو ارسمره چې پیسې ولا ورکړي چې ورکړي شاجي صاحب راغی او استه دا کوناټې شاته نو ډبو بچي خورم مونږ تخپل پیسې میلاو شو اس غیا شروع کړو بیا په مړې دنه نو دا حلال ډوډۍ و د شاجي صاحب برکتی نو زمونږ د دیوبند د مدرسې قاری طیب سے محتمم واغلی کی یو کال بعد هغه ډوډۍ مونږ انتظار کوو ابلا وره امام شافعی رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل شافعی صاحب استاد او احمد ابن حنبل شاگرد دواړه د ټاپ لوی علماء کرام دا حدیث و دا فقه استادان تیر شوی زبردست احمد ابن حنبل یمن کې پاته کېده په دې علاقه او امام شافعی سے په دې اخره زمانہ کې د دې کوفه او د عراق متلو مصر ته په مصر کې دفن دی په جامع ازهر شاتال تکي یو مقبره داغه کې دا امام شافعی رحمت الله علیه قبر دی حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ام دفن دیلتا خیر شافعی سے په مصر کې نو یوزل یو قافله یمن تتله نو شافعی سے په قافله والا خط ورکو ودا بلال شه یمن کې احمد ابن حنبل دا خط باغله ورکه چې قافله لاړ احمد ابن حنبل ته خط کې شافعی سے لیکلی چې احمد ابن حنبل هغه شاګرد ډیره مودو شو د موستا ملاقات نه دی شوی ډیر میات شوی یو ټیم راتاو خای چې کم ټیم ته پکلی او فارغه چې دستا ملاقات لدرشم ورې استاد دی لیکن شاگرد ډیر قیمتي شاگرد دی نو استاد دا وته نه و چې زما ملاقات لراشه زدي ملاقات لدرځو امام احمد ابن حنبل ته خط ورسېده وې کته او خو زما استاد زما د ملاقات ارمان کړی دی نو چې قافله واپس لنو بل خط ولا ورکو او وی لیکل چې استاد جی شافعی صاحب زد روانه ما یو قافله کې ان قریب او ستا ملاقات لدرځم زما استاد دمام یاد شوی قافله کې راغی امام شافعی رحمت الله علیه ډیر مالدار سړی مو او ډیر مهمان نواز مو ملما دوستو قافله چې څنګه مصر ته نږدې شوه او امام شافعی صاحب ته پته ولګېده نو امام شافعی صاحب خپلو شاګردانو ته وی چې راځئ زما یو ډېر لوی عالم دی او شاګرد احمد ابن حنبل دغه ملاقات وکړو نوم د احمد ابن حنبل مشهور و د رسول الله مبارک مولا لقاری شپږ لکه لیکلي دي او حافظ ابن حجر لس لکه لیکلي دي د لسو لکو احادیثو حافظو دا یوازې د رسول الله مبارک احادیث مرفوعه نه دي دې کې د صحابه او د تابعین او آثار او موقوف روایت هم شته لس لکه ډېر شعر سه زمون قرآن شریف شپږ نیم زره تقریبا آیاتونه دي حساب لګاو چې د دې نه بسونه جلدونه جوړي د دې حافظو ډېر لوی عالم متقی احمد ابن حنبل خلقو ته پته و چې حافظ حدیث دی او شافعی صاحب هم صفتو کې شاګردانو ته استقبالیت دومره غټه جوړه شو چې لوی جلسه ته جوړه شو تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې کم بادشاہي وخت هغه ته اطلاع رااله چې دنیا بارو تیرا څه چل دی هلکه ودا څه چل دی دا جلسه جلوس ودا د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد احمد ابن حنبل مصر ته روان دی شافعی صاحب سره د شاګردانو دوستانو مریدانو د هغه استقبال لوته دی او هو احمد را روان دی مونږ به استقبالو زمانه د علم و زمانه د دین و زمانه رسول الله مبارک ته نږدې و د خلکو په ځل کې د قرآن او د حدیث او د علماء قدر پروتو بادشاہ موت د مصر قافله کې رااله د امام احمد ابن حنبل ډېر لوی عزت جوړ شو غټه استقبالیه شو بادشاہ شافعی صاحب ته وایي چې حضرت دی به زما میلمه شاهي میلمه وایي امام شافعی صاحب ورته وایي نه دا ما راغوښتی دی او دی به زما میلمه او تبم زما میلمه بیګاله روډۍ تیاره شو برابر احمد ابن حنبل هم ناست دی هغه سره هم خامخا شاګردان راغلي دوستان راغلي او امام شافعی صاحب سره علما دي بادشاہ وزیر هم ناست دی دسترخوان لګي ما خو ته شافعی صاحب مهمان نواز او ښه زبردست میلمه دوست انسان شافعی صاحب دی خو ناست احمد ابن حنبل مخامخ ناست دی بادشاہ وزیران هم دی او دسترخوان ډک دی روټۍ شروع شو دی ماشومان و شافعی صاحب دی بچو دی وړو څوک خوروا څوک وخه څوک اوبه موبه
په لوښو کې اچوي خلکو ته ګرځي ماشومان خدمت کوي ډوډۍ شروع شو ډوډۍ خلک خوري ټول خلکو ډوډۍ وخوړه احمد ابن حنبل اقصې لګیا دی ډوډۍ خوري سر یې پښکته کړی خو د دې خلکو که ستاسو خیالي که نه نو میلمه ته نظري هر څوک میلمه ته ګوري چې میلمه څه وخوړل څنګه خوراک یې وکړه څه شی یې خوښ و ټول خلک ګوري احمد ابن حنبل ته بادشاه وزیران او بیا چې خلکو بس کړی دی لګیا دی خوري خلک هم حیران وو چې سړی جوړ د ډېرو ورځو نار دی ځکه چې خلکو بس کړی ټوله درستخان او دی همغسې لګیا دی او زر زر لګیا دی خوري دا څه مسله امام شافعي هم سترګې کله ښکته کوي کله پورته کوي چې خدای ما خو ستا بلا صفت کړی دی چې د پیغمبر د حدیثو شیخ دی حافظ دی او ته چې کومه ډوډۍ خوري خو دا خو د حدیثو خلاف ته لګیا ډوډۍ وخوړلې شوه درستخانونو چت شو شافعي صاحب کور ته لاړ دی هم بوته یو کوټې ته شافعي صاحب چې سین کور ته ورغی نا ماشومانو جینکو الونه ورته لګیا دی پټیني باباجي هغه احمد ابن حنبل کم یو وی بچیا چې ما ته مخامخ ناست و خو دا هغه احمد ابن حنبل دی هغه د حدیثو حافظ او که نه بچې هغه تا چې وی ډېر متقي او پرهیزګاره دی دا هغه دی او که نه بچې بابا دا څنګه متقي دا متقیان داسې ډوډۍ خوري دا د حدیث و حافظ دونه ډېره ډوډۍ خوري د خو د حدیثو د سنتو خلاف ورزي وکړه ګوره زمانه د رسول الله طرف ته نږدې وه صلی الله علیه وسلم ماشومان هم په سنتو پوهېدل حضور پاک فرمایي چې روټۍ خوري نو خېټه درې ځایه کا یو ځای کې به ډوډۍ واچې یو ځای کې به اوبه ور واچې او یو ځای به خالي پرېږدې دی معده کې خپل ګیسي خپل هوایي هغې دپاره به پرېږدې چې دا معده پوره ډکه نه واه واه موږ پکې لکه د ګیس ځای پرېږدو ګیس خو پرېږده والله که د اوبو ځای هم پکې پرېږدو ورچو نو دویم خره چې لرګي نشته ګنې هم پکې ورمنډه خورو دوه کسان پلار او زوی ډوډۍ ته ناستو نو چې ناستو نو هغه زوی په ډوډۍ کې اوبه څکلې نو پلار لاس اوچت کو ښه مضبوطه څپېړی ورکړې خدای دې بې خو بس اوبه کور نشته د هغې په ځای به دې روجې خوړلی وي که نه اوبه کور نشته هغوی بابا اسې بې صدي ووالم دا خو ما دې روجو له ځای پکې کاو چې د اوبه ورشي چې دا ځای پکې وشي نو دویمه څپېړی ورکړې خدای دې تباه که زه به دې غوږ کې پټ پې کړی وم بچل جانه خبره څنګه ده یا دې ګورې غټ ته دروند دی خو دا مطلب نه دی چې ګنې دې پکې د اوبو ځای نه پرېږدم دا غریب ګرځېدل نشته ښه خوریم ډېره خیر بده خبره نه خبره مې دې پورې کوله زمارونو یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې نو هغه له یو مریض راغی نو هغه مریض ته وي څه به خورم وي هر څه خوره او ته بیا وایي جي څه خورم وي درته یم چې هر څه خوره وی جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورې دا به نه خورې وی اخر دی هر څه خوره او ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې وایي ګوره ما له بیا سره راتلې زه درته یم هر څه خوره وایي یو خبره وره په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې وی ردې مه خوره په دې سپېمو مه خوره یعنې لږه خوره بیا دې ما تپوس وکړه مې تا خو ته هر څه وي مري هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی شوګر لیول یې پروت دی خوراک یې نشته پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی خو چې په اعتدال خورئ یاره مې قرآن شریف کې الله فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا مشهور شی دی خوراک سکاک کوه اسراف مه کولو د لا تسرفوا ډېرې معنی دي یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي ډېرو مه خوره نورې شته معنی خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره او رسول الله مبارکم فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنين وطعام الاثنين یکفي للثلاثه داسې ډوډۍ وخوره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي د دوو په دې څلور ماړه شي لږه ډوډۍ خوره لږه
معده پوره مډه کوه، صحت به دې مخې. دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي، خو عمل به پې څوک کوي؟ والله که پې مونږ عمل. ما بلو طالبانو ته په دوره حدیث کې وی مې د روجه چې مونږ نیسو که نه، نو د روجې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی. بدن ورسره ښه کېږي، ناره به تېره کې، لوږه به تېره کې، نو بدن کې به دې وازګې ویلی شي، نو ټیک به شي. نو ما وی هغه فایده نشته. مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو، پیره وې ورسره د پاسه، پیره وې 2-3 ګۍ ورسره د پاسه. ولې؟ یاره چې بلا لویه ورځ ده، سټور جوړو سټور. او بیا ماښام پکوړې، کباب، شربتونه، روجې، اچارونه، دومره مال وخېږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي، په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي. اعتدال ډېر ښه شی دی. زه یم تاسو ته صفت خوم، خو قسم دی که زما هم پې عمل شته. رښتیا خبره ده. ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه، وایي یاره ته، ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مخوره، دا مخوره، دا مې وجنې مې. وایي دا یو راته وایي، وایي دغه خوره، دا پیاز او سلاد، دیو ته سلاد وایي، دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې، دا بوتاوه ده، دا خلک څاروله ورکوي. دا پاڼې ماڼې او دا شنې مڼې، دې ته موږ پښتانه ونډه وایو، بوتاوه ورته وایو. مې دا څارو ته لیکه، زه څاروی نه یم، زه انسان تاله راغلی. پوه شوې پې؟ نو دا دارو به خورې، دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که، دا مې چې تا ما ته کم پرهیز یاد که که نه، روجې به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجې به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل، په خدای مې دې قسم په خپله جوړېږم، خو میاشت پس به مقبرې ته روانه یم. دا څه کوې؟ نو پرهیز ډېر ګران کار دی. ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې، ما ته وی دا وزن کمی. هغې کې باندې لیکلي چې 5 ګولۍ سهار او 5 غرمه او 5 ماښام په ناره به خورې. یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ. سهار به مې په ناره وخوړې، خو غرمه مې غرمه نو ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ. نو هغې یاړو پیدا ونه کړه. بوتل مې دغسې کېښود. د چرجانه داسې ده که نه؟ او چې خدای راکوي نو چرجانه څه کېښوده. خیر خبره مې دې پورې کوله رونو. خوراک یې ښه ډېره ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي، وایي دغه امام دی، تا صفت کو، دغه متقي دی. دا متقیان او پرهیزګاران داسې ډوډۍ خوري، دومره ډېره یې خوړه. مونږ خو یې په شرمونو وشرمولو، ټولو خلکو ورته کتل او خلکو به یې اشارې کولې چې شافعي صاحب وایي بزرګ دا بزرګ داسې د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه. سنت خو خلک لږه ډوډۍ خوري. ټولو خلکو قتل، خلکو بس کو هغه لګیا و، د 10 ورځو نار دې راوستی و. یا شافعي صاحب وایي نو بچې ما هم محسوسه کړه ما ته مخامخ، خو میلمه دی، نو میلمه چې در وغواړي ډوډۍ دې ورته کېښوده، نو ورته ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. شرم دی که نه بچې؟ احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی ما له ځان له کوټه کې کټ واچوه، زه به ځان له سمنم. ډېره ښه ځان له یې وله کوټه کې بستره واچوله او لوڼو ته یې ویل لوټه ورته کېدې، ولې دې یو پېشمني پاسي، نو تهجد به کوي او دس به کوي، لوټه یې ورته کېښوده. سار چې امام شافعي رحمت الله علیه جومات ته احمد ابن حنبل وسره لاړ، چې هغه ماشومان یې ورلې بستره برابرې ځای چې ویې کتل لوټه هم اقسې د اوبو ډکه پرته ده. چې شافعي صاحب واپس راغی، لوڼه ورته وایي بابا ناشنازبرګ دې راوستی و. بچې بیا څه چل شوی دی؟ وی ټوله شپې خوب کړی دی، تهجد یې نه دي کړی. وی بچې تاسو ته څه پته لګي؟ وی کومه لوټه چې ورته مونږ یې ښودې و ډکه پرته وه. نو چې اودس یې ونه کړ، نو مونځ یې کم ځای نه وکړ. بله ماشوم ورته وایي نو هغه تهجد هغه لږه خوړلې وه. تهجد خو هغه څوک کوي چې هغه ډوډۍ لږه وخوري، د شپې پاسي. هغه خو دومره خوړلې وه، دومره چې هغه د شپې پاسېدی کم ځای شو. واقعي چې ډوډۍ ډېره وخوري. مونږ ته اکثر طالبان ویل پېشمني پاسېدی نه شو. نو مې تاسو دونه وخورئ چې ټوله شپه ګرمي کوئ، غړط او غړط او غړط، او مې په دې پوړ اوړی راوړی، داسې په دې پوړ روغړېږې، د پاسېدو طاقت هم نه. نو دا خو پېشمني هغه څوک پاسي چې روټۍ کم وخوري. چې احمد ابن حنبل راغی، نو شافعي صاحب ورته وایي احمد یو خبره درته کوم، خو چې خفه نه شي. په دې بنیاد درته نه کوم چې زه په تا تنګ یم یا ستا په ډوډۍ تنګ یم، زه خوشحاله یم. خو تا 2 غلطۍ وکړې. یو د بېګا د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه،
زر در دې مخړو ډېره زیاته دی وخوړه. ما ته ماشومانو جنکو پیغور راکړه خپل وړونو، او ما ته هغه خلکو اشارې راکړې چې دا زبرګ دی. او بل دا دی چې بېګارې تهجد نه دي کړی، لوټه امقسې ډکه پرته وه. احمد چې ما نه تلې دا حالت دې په څه بدل شو؟ ته خو د قرآن او د حدیثو حافظ یې، د کله نه بدل شوی، دا در باندې څه چل شوی دی؟ احمد ابن حنبل ورته استاد جي لږ وروستو ما ته موقع راکړه د خبرې، بیا خبره کوه. وی بېګا چې ستا ډوډۍ ته کېناستم، زما دې په خدای قسم داسې حلاله ډوډۍ ما چاته نه وه لیدلې. ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل چې ستا په ډوډۍ د اسمان د طرف نه برکتونه او رحمتونه ورېدل. برکات وایي، دې ته کشف وایي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ وګوره، د ځانه خبرې به نه کوې، تاریخ وګوره پته به راته ولري. امام احمد نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اودس اوبسو په لاس اچوي او په مخ. ابن ماجه وغیرہ نسائی کے حدیث دی، مسلم کے او ترمذی کے، نو د دې اندامونو نه دا ګناهونه لاندې د اوبو سره پرېوځي. امام صاحب وایي مونږ ته په سترګو ښکاري هغه ګناهونه چې دا لاندې روان دي. ګناه خو په سترګو نه ښکاري، لیکن هغوی ته الله هغه څیزونه ښودل. شاه ولی الله صاحب افتلاقاتو کې لیکلي دی، وګورئ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د بره نه مصیبت را روانې او تا دعا وکړه او صدقه دې وکړه، دا دعا او صدقه لاړ شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت واپس کړي. وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې صدقه ورکو، صدقه بره روانې مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت هم راته ښکاري. بهر کیف زمارو نیکانو ته چې دوشي کرامت وته یو پیغمبر ته چې وشي ما اذا انزل من خزائن رحمت ربک ما اذا انزل من الفتن، حضور پاک ته به دا ښکارېدل، بیا هغې ته معجزه وایي. نو ما برکات لیدل په دې ډوډۍ د پاسه چې بره نه راورېدل، رحمتونه برېدل. ما وی احمده داسې حلاله ډوډۍ دا به په دنیا کې نه مونې، شبه خوره شابه چې څومره خوړی شي خوره، روجې به وروستو نیسم د دې په بدل کې، خو شابه حلاله ډوډۍ د ګورې بل ځای نه پیدا کېږي، د دې ډېر برکات دي. خوره خوره خوره. نو ما ځکه بېګا ډوډۍ زیاته خوړلې ده صاحب، حلاله برکتونه مې دي. او امام شافعي صاحب وایي ستا دې ډوډۍ په ما کې دوه اثره پیدا کړل، یو علمي یو عملي. ګوره د حلالې ډوډۍ وی علمي اثر یې راکې دا پیدا کو چې بېګا مې قرآن او سنت ته حدیثو ته سوچ کو، نو د یو آیت نو د یو حدیث نه مې په شلګونو په سلګونو مسلې راوویستې. دا سره ډوډۍ برکت، دې آیت نه دا مسله معلومېږي دا، او عملي برکت یې راکې دا پیدا کو چې بېګا مې ټوله شپه علم او عمل دواړه کړي دي. ما د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی، نو ستا لوټۍ له مې ځکه ګوتې نه دي وروړی. حلاله کې ډېر برکت یې زمارو. بس لنډ مثال به در کوم چې حرامه چې ګنده شی خورې نو وجود دې خرابوي، چې ښه شی خورې نو وجود له فایده ورکوي. دقه رنګې که حرامه خورې روح تباه کوي، او که حلاله خورې نو روح له فایده ورکوي. او د حرام رزق ډېر لوی برکات دي زمارونو، لږ نه ډېر زیات. بهر کیف دی کې دا امام احمد ابن حنبل به دومره ځان ساته د حرامو نه چې هغه د هغه د تقوا ډېر زیات مثالونه دي، لږ نه. چې ته مقرله بله جمعه به راته پکې بیا هم یو څو خبرې وکړم، خو زمارونو بنیاد دا دی چې کوشش کوئ حلال رزق خورئ. د حلال رزق ډېر برکات دی. ستا ژوند به خوشحالي، ستا بچو ژوند به خوشحالي، د ښځې ژوند به دې خوشحالي، سکون به یې راته په هغه لږه کې به ته مطمئن یې د زړه نه. او که مرداره خورې نو سکون به راته نی، نه تا ته نه ستا ښځې ته. یو اخري مثال در کومه، ته چې په غوښه ږدې بنګې ته په پنجره کې نو خشتکې یې که نه، هله وي دا غوښه ښه مزېداره بوټی وګورئ، هغه اوترسئ، په هغې کې اوږم ورته واچئ، په هغې کې ورته مرچکې م واچئ چې دا ښه خوشبویه شي، چې دا مږې ورپسې د سوړو نه م راوځي. نو په لټ کې ورته بیا په هغه پنجره کې ورته هغه غوښه واچئ، نو په مږه خوشبویي ولګي، نو مږې ورپسې سوړو نه م راوځي را روانې، او مږې خوشحالې چې نعمت دی، پنجرې ته وردن نه شیل ته یې خوري. هغه مږې ته
هغه خوشبویه نوالن وړی ډېره زبردسته نعمت ښکاري ګډېږي ورته خو ماشوم بار ولاړي هغه سره کوتک په لاس کې ماشوم یې خوره بچې لږه غوندې خلاصې مستې خو دا پنجره وړم او په اوبو کې به ډوبوم او دا کوتک را سره دی اوس به په دې ډبومه دقه رنګې دا مرداره ډوډۍ دا د شیطان د خلکو ته ډولې کړي خشته کړي وي هلته فرشتو کوتکې ورته نیولي چې شابه خوره مزیداره ډوډۍ ده خوند یې دله درکړی دی خو دا ستا د نیوکې دپاره ده په دې کې د خدای نیسي قبر کې او قیامت کې به د سره ګوره او د حلال هغه مثال دی چې ډېره ترسکونه نی ډېره مزیداره نی لیکن یو خشتن وړی د تیاره کړو بچي د دې ورکه هم بچې دا خوره نو ترسکونې ته مه خوشحالېږې زما وروڼو حلالې ته خوشحاله شي حلاله کې ډېر برکات دي الله ځکه قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته په خپل خپله زمانه کې فرمایلی دي یا ایها الرسل ای زما رسولانو پیغمبرانو کلو من الطیبات پاکیزه حلال ستره خوراکو کې وعملو صالح الله دې موږ لم د حلالو مال راکړي د محمد اسلم کورونو جان سید وفات شوی د کله وفات شوی نن مړ دی پرون مړو الله دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي خټ کې مې یو زنانه وفات شوې وه الله دې وبخي عمردو شاخ شلمانو کلي کې اجاز فوجي پلار وفات شوی دی او الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د روح الله اجي صاحب او د شعیب د ماجوکی د تر زوی وفات شو ماته ټلیفون هم کړو خو ورته سم شوی نه ما الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي دا یو ملګری د دعا درخواست کړی دی او بیمار دی الله دې روغ صحت ورکړي بعضې نور دوستان دی غیم دا ټلیفونونه ماته چا کړي میسیجونه هم رالیږلي دي دعاګانې یې غوښتي دي الله دې وله دعاګانې قبولې کړي دا یو حبیب الله دی د پبو د هغه نوسی ده او د خالد لور ده ماشومه میمونه نومې دی غالبا بیماره ده نو هغې امین صاحب د هغې دپاره هم د دعا دپاره درخواست کړی دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې جوړه کړي دا ماشومه او الله تعالی دا بیماری په روغ صحت باندې بدله کړي خدای پاک ولا شفا ورکړي او دا چې کم مړه دي الله ټولو مغفرتونه نصیب کړي او الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او وارثانو له صبر ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي یا الله چې چاته څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي یا الله چې چاته څه مشکلات دي مشکلات په خیر باندې بدل کړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای د حلال و فراخ روزي راکړي د حلال و فراخ روزي راکړي د حرامو نه مو ساتي د حرامو په ځای حلال زموږ الله نصیب کړي او خدای د رزق برکات هم نصیب کړي الہ العالمین تم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د غمونو د فتنو آفتونو نه رب العالمین په امن و امان کې وساتي او تم د خیر او د برکت او د خوشحالو زندګۍ نه زموږ یو دوست دی مفتی آباد کورونو سره یوسف حاجي صاحب نوم دی د هغه والده وفات شوې وه څه موده مخکې زه جنازې لم لاندلی شم څوک هم درسونه مو دي سهار چې وځو ماښام راشو الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین